باب صفت الجنت والنار، باب ته بیان د صفت د جنت او د اور د جهنم، یا صفت د اهل جنت او د اهل نار. حضرت ابو سعید خدری فرمائے نبی علیہ السلام پر اول طعام اول قسم د طعام نه یاکل اهل الجنه چې جنتیان به خوري زیادت کبد حوتنا سمانا هغه زیاتی ټوکړه د اینې د مېدا ینه وبې نه کنه نو دې کې یو زیاتی ټوکړه وي ته کتلې د جيب مریو کنه او خسته پانی نو چتران وګوره کنه څنګه او دا د ساورو پینه کیوم وی او د مې په اینه کیوم وی خدای په نسبت ته باقی اینې دا ډېر خوګینو جی اوس دی وی عدنن سورۃ توبه کې راځي او جنات عدن چې الله بدوی له جنتونو د عدن ورکړي. عدن څه ته وی یعنی خلدن همیشه ته وی لکه څنګه په دې باندې عربو یو متل پیش کړي واغه سوی عدن تو بارزن اقمتو دا طالبان ورته دې څه ضرورت دی ها ما یې ورګه عدن تو بارزن ز پاتشم په فلان کې ازمکا عدن تو بارزن لکه عبد الجلیل کی کلی تلار شي او دې ته څوکوي چالکه ته کمزه کې دې عدن تو بويسا نمانا اقمت بها المعدن معدن په توي کان ته یعنی زید خزانه لکه فی معدن صدق دا د دې قرات اصلګه فی مقعد صدق قرآن کې راغلی باغ زید الناس ته د رښتیا فی منبت صدق نو معدن معنا اغه زید پیدا کېدو د رښتیا دا سره د عدم ترجمه وکړي جی. وبه قال حدثنا عثمان بن حيثم قال حدثنا عن ابي رجاء عن عمران حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه ثلاث اكثر عليها الفقراء واطلعت في النار اطلعت جما سرخ کارک جنت ته نو ټول بګي غربا وای وطلعت في النار فرايت اكثر عليها النساء. وبه قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان قال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت على باب الجنه فكان عامة من دخل المساكين واصحاب الجد محبوسون غير عام خلق چون مسکینان او اصحاب الجد او خاوندان د مالونو چو محبوسون دوی لا د جنت په گیټ کې درولې شو اے محبوسون او حرمانن نه ګوره دا کې حرمانن نه تاخیرن خپلوي غیر نصاب النار قد امر بالى النار ناریانو ته حکم شو د اور خو دوی ناریان نو خو لغوندی دما او دا تاخیرون تکلیف خوده کنه یو دم یو نو من العذاب دی او بل هغه تاسو ویلی کنه چې 1500 کاله به فقرا مخ کی دي نو مرا بار ناست او دم لګ دی چې ډوړې د چا دعوت کړي او دسترخوان مې روټي وي او ټول کسان ناز دي تاسو تلک صبر ته ورستو بل پېډ کې کېنه نو یو الله خبر دي استاد نه یو ته خبري دي شو وقمت على باب النار فزعمت من دخل وبه قال حدثنا معاذ بن مسلم قال حدثنا سليمان قال اخبرنا عمرو بن محمد بن زيد عن ابي انه حدث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار دا مرګ چې د ګډ په صورت کې براوي ستشین ثم يذبح دا ذبح بکی سوک محدثین وی والله عالم جبريل امین براشي او دا موت په احلال کی او سوک یحیی ابن زکریا علیہ السلام براشي حلال بکی جی. ثم ينادي مناد يا اهل الجنه لما تو يا اهل النار لما فيزاد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزاد اهل النار حزنا الى شمانه چې دوالو ته مرګ نشته خو جنتیان خو باز جلوس وباسي د خوشاله او جهنميان به مصیبت کې چې فور دا بس کی یار وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول يا الجنه يا الجنه يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رزقكم فيقولون ما لا نرزق قد اعطيتنا ما لم تعط يعني قد اعطيتنا ما لم تعط احد من خلقك تعمل اخر نعمتنا را کړی چې چاله دې ور کړی
نو الله بي فانا اوتيكم افضل من ذلك تعالى تركم د دین زیات بهتر یا ربي و اي شيء افضل من ذلك فيقول الله احل عليكم رضواني سمان نازلون پتا خپل خوشالي بل من احل عليكم رضواني زتا زپار خپل رضوان یقینی کوما زتا خوشاله مجي السلام عليكم بعد وقت ربي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حبيب قال سمعت انس يقول سيوا عائشة يوم بدر وهو غلام فجاءتم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني تاتپت دا اغا مقام دا حارثة ما سرا یعنی سمانا زد چه بخپل زیبان سمرا مینیما فیکو فی الجنہ اصبر کچر جنت کیونو صبر کوم واختصب و طلب دا ثواب کوم وان تکن الاخرى کچر جہنمی وی نو ترا ما اصنعو نو تو گوری چیز سکوما نجب سکوم مانا ترا تو گوری ما اصنعو چیز سکوم یا سمر غمجن او سمر پریشان ما نو بیا بزما خنور پریشانی سواشی فقال حضرت وی حقی افسوس پتا باندی یا حضرت او حبلتی یا حبلتی وی جنیت لیوانی شوی حبلتی لیوانی شوی او جنت واحدتن یہ آیت جنت آخر کی جنت یو دی انہا جنان کثیرہ دا خو دیر باب ندی وانہو فی جنت الفردوس استاد وی چکل امر شنو جنت الفردوس تلاړ دی دلته دی اور نبی پاک وی جنت الفردوس کے ناس دے جی وبه قال حدثنا معاذ بن مسعود قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الفضل عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين من كبي ما بين من كبل كافر وما بين د اغتو وجود کافر فاصله چدا مسیرت ثلاثه ایام د دریو ورځو د سفر د درې مراحل نو کې نور سنین لکه درې ورځې خو دې پیښور خوش کړه نو دې یو کې نه دې پورې په خوره پورې بیا دې بل پورې پنده پورې زو بلا به الراكب المسرع وقال اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المغيرة بن سلمى قال حدثنا عن ابي حازم عن سعد بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره ور دایات کا حدیث خا کله کله تاسو فی ظل ممدودن دا سوری دی او مراد سور نه صرف سکون دی آرام دی او په جنت کې سوري نشته دی تک سور خدا ضد شمس دی حدیث ته وګورم ان فی الجنه لشجره په جنت کې ونی دی یسیر الراکب فی ظلها 100 عام دغیلا دی بس شاه سوارسل کارمنډوي لا یقطوها جده بین شخلاصوله ابو حازم فحدثت به نعمان بن ابي عياش فقال حدثني ابو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير الراكب چمنډوي شاه سوار الجواد المزمر السريع الجواد خاوند کراس المزمر چغتا ذکر شوی السريع سبک رفتار وی 100 من ما يقطوها الحمدلله اللهم اتنا يا الله وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن ابي حازم عن سعد بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي 70 او 700 الف لا يجد ابو حازم ايهما قال متماسكون ياخذ بعضا لا یہ جنتیان کی وزین متماسکون یو بل سربزان جختون کی یعنی یو بل بینیون کی لاسون نہ لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر پڑک پڑک بکی لگے سوال سمس بومن جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن ابي عن صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يرون الغرف في الجنه كما ترون الكوكب في دوی بغوري چکم دے الغرف یاد سا جنتیان چې دے نو ګوري بخپل اغا بالا منزلنا بداس ګوري لکه دلته چې تاسو د اسمان ستوري ګورئ الته د جنت برته کته برا بنگلا دا بنگلی دي او تاسو مزیدار دي جی قال لي فحدثنا ما لم ابي عياش فقال احد رسول سمعت ابا سعيد ويزيد في پای کې دا ټکي زیاتو کما ترى اون الكوكب الغارب لکه چې ګوره تاسو غستوره پټي دونکو فلو فوق الشرقيه او الغربيه لکه چې ګوره غستوره پټي دونکو او فوق د شرق یا په فوق د غرب کې الله الله اګه شرقي ستوري غربي ګوره کنه پټشي
دا څه کوټه کوټه بنگلې بتا پخکاري جنت ته کنه ماشاءالله. وبه قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا وزن قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوفي قال مطلب دا چې لکه اوس دستوري چې دې داسې بنگلې وي جنت په دمره وسیا غستوره من الته د امیر سے بنگلا آل د فلان کی سے بنگلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهون أهل النار عذاب يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تقتدي به. یعنی شیب اهل النار اگر ټول کی اهون دوزخی الله بوتی لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به ایب فدیه ورکی فیقول نام الله بتعرض من کاور من هذا وانت في صلب ادم الله تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي ما تشرك مكن تشرك وقت تیر کر دے. وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بشفاعة كأنه سعاري قلت ما سعاري قال الزغابيس وكان فسقط فمه فقلت ګوره مولانا صاحب نبی علیہ السلام چې یخرج من النار بشفاعة او بوکر شي خلق د اورنا مؤمنین فشفاعت زما سرا كأنهم سعاريرو گویا کې جدا واړه چنجي دي پونګړي واړه پونګړي. قلت ما چمس سعاريرو سعارير چاته وي الزغابيسو دا زغابيس دي او زغابيس پی جنې استاد لغت ویل صغار القصه اے وړکی خټکی به نه لري خټکی دا یعنی واړه دي بالکل واړه به کنه سکورټ تاسو لا اور کلرګې چور کې اوسې تاسو سکورټ دا زور دی وای سر نه سکورټ نه یا اپات لرګې چې پاتې شي نه ته سوات بازار نږدې ده کوم چې په لرګې نیم څه وي نو په دې څه وي او هغه څه وي هغه خو بهرحال هغه شی دی ورته پوجا کنه واړو خټکی هغه تعالی کړی ها مخه. وكان فسقطهم فقلت لعمرو بن دينار ابا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بشفاعة من النار قال نعم. وبه قال حدثنا قال حدثنا ما عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم اهل الجنة الجهنمي. وبه قال حدثنا دا سفع نه پس دینه چې رسیدلی به دوی ته جهنمی بڑاسونه د اور جی. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجوه فيخرجون. وقدم تحشو یا امتحشو دوی بتور شوی لکه سیوی او لکه سیوی ها دا څه وعدو حممن او بغردی دوی سکارو پشانتو سکارا فیلقون فی نار الحیات نو نار حیات بالتی آئی که بوا چورشی وینبتون کما تنبت الحبت فی حمیل السیل زیب زرغن شی پایی کی پشان زرغن دود لیوانے دانی پخٹو تسیلاب او قال حمیت السیل جی. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ترو تاسو نه وینه چنا دا حبه چدا تنبت صفراء ملتویتن دا زرغون شي تکشنا زیړه تاو په تاو کړي شوی بند په بند کړي شوی یکدم چت شي کنه. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ودنا وحدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق قال سمعت نعمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول اهل النار يزمن يوم القيامه لرجل يوزو في احمس قدمه پغتلی د قدم احمد پیږي کنه خپلان دي تلې چی د قدم د لاندې تلی د لاندې جمرتون سکورټ د اور یغلی منها دماغه چې داغه سره به دماغ خود کیږي الله ته موږ ساتي. او څوک چې دا عام خلق دي او بعض روایت کې راځي چې دا احمس د تلی لاندې چې سکورټ به دا ابو طالبی پر روایت کرا روان دي جی. ابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول اهل النار يعذبون يوم القيامه رجل على اقمه قدمي جمرتان دوس ورت يغلي منهما دماغه او خټکی به داغه نه دماغ کما یغلی المرجل لک چې خټکیږي کټوای بالقمقمه په ګرم او بو سرا یا معنا کما یغلی المرجل والقمقم لک چې خټکیږي مرجل کټوای
والقمقم او دیګونه دا قمقم نه دیګ ته وای خدا علی دی چې پریوات عطف سره من سر پریوات عطف کې نه ده خبره والقمقم لیکل دي او شروع ته څومره ګورین وای والقمقم بالعطف اولاد ساګه دا څه دی بالقمقم ده نو والقمقم دا بالعطف ده پوجي کنه نو معنا بالمرجل کټوي والقمقم دی ګنا او سو کوئی چې والقمقم هغه لوخه دی چې پکې وبګ خټ کړي دا دښکه یا پیاله کې دا وګوره څنګه خټ کیږي او چې دا شي کما یغل المرجل بالقمقم نو معنا لکه څنګه چې خټ کیږي دا کټوي پغا ابو گرم کړه شو باندې جی وبه قال حدث سليمان بن قال عن حدث شعبة عن عمرو عن حيثمة عن عدي بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان فاشا بوجهه فاشاها بوجهه يعني مخت واړو بل طرف ته ثم ذكر ان النار فاشا بوجهه وتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولا بشكل تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة به قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه لعله امید چې پیدا بور کې دی لازمه شفاعت پر د قیامت فیجعل فی زحزاح من النار او بدل شي د پغرنګي اور کې رنگي اور کې رنگي پیژنې کنده دمر اور چې هغه صرف د اخپو پړکو ته برسي الله ته موږ ساتي یبلو کعبه تغلی من ام دماغي خټکی په دې سره ام دماغ پیژنې کنه کپره د سر جی وبه قال حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو عمرو قال عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول لا يستغفرون على ربنا حتى يريهن بمكان فياتون ادم دا حدیث تاسو مخکې ویل دي فيقولون انت الذي خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته يتونوهن اول رسول بعثه الله فياتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ابراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته موسى الذي كلم الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر ما تقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك فصرت وقلت اسمع واشفعت الشقاء فارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا ثم اخرج من النار فادخل الجنه ثم اعود فاقع ساجدا مثله في الثالثه الرابعه حتى مضيك في النار الا من حبسه القران وكان قد حبسه القران يعني مشرك بپاتی دنا يقول عند هذا اي وجب عليهم الخلود وجب عليهم الخلود هغه خلک چې باغی بر جهنم دایمي دی بوج د شرک دی قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن حسن بن زكوان قال حدثنا ابو حازم قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار ابو وقت لشي قوم دورنا جي بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين اغيت بجهنميين وي ګورا شرح لکی او روایت کې راځي عاشم دوی ته جهنمین وي نو بیا چې دوی جنت تلار شي دوی بیا الله ته سوال نه کوي یا الله ارفع عنا هذا الاسم یا الله اسمعنا ارفع عنا هذا الاسم لکه دا جهنمی وایي دي الکه دا جهنميان محل ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دوی بیا درخواست کوي الله هغه درخواست قبول کړي دوی نه بدانون پاسول شي جی ابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس انه ام حارثة حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك حارثة يوم بدر اصابه سهم غرب یہ ناصافی یو غشه لګیدلو اوس دی حضرت دا روایت وی چلو فقالت يا رسول الله موقع حارثة من قلبي وان قد علمت موقع حارثة من قلب خبري هغه مقام د حارثه د زمانه زو څومره مینا کوم جی فإن كان في الجنة لم أبكي عليه إلا سوف ترى ما أصنع وإن كان جنة لم أبكي عليه فنجارم وإلا أو كچري هغه په جنت کې نه ده نو سوف ترى ما أصنع نو ته خو ګوري دا نه چې ته به وګرځ سکوما معنا ته خو ګوري چې ز سکوما بیا به نور زیاته جارم نو جی فقال لها بنت الجنة معدة هي أم جنان كثير وإنه فقال لها حبلت مان بسنګه کوي مانا دا آبیلتی آیت لیوانه کیگی دا مان تا لیوانه شی مانا مکوغا آیت لیوانه کیگی
چې ته زما جال مزو داس کوم تار لیوانه کیږي مې لیوانه کیږي کنه آیا تو بیوقوف بنتی ہے جنة واحدة هي أم جنان كثيرة إنه لفي الفردوس الأعلى وقال عزة في سبيل الله ولحظ خير من الدنيا ما فيها ولقاب قوس أحدكم أو خامخا هغه مقدار د موټي د لندې د یو استاسونه او موضوع قده یا اغازه د لختي د یو د تاسونه یا اغازه د روغ د تسمید د یو د تاسونه کده لختي زه تم وي ځکه چې یو تو طریقه او یا کد هغه تسمید وي چې کوم د سپلای د پاسه وي روغ من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو ان امراتن دا روایت بعض خلقو ته خیات کړي ولو ان امراتن کی چروي او خدم النساء الجنه د جنتونو نا اطلاعات للارض دا مخ کار کزمه کتا لا ذات ما بینهما نو دا ټول کائنات پړق رڼاشي ولا مولئت ما بینه مریها دا دنیا ټول د خوشبونا دکشي وانا نصیفها او خامخا دو پټه د جنت نه چې دا یعنی الخمار خیر من الدنیا وما فيها مشمل سرکار مخیلا قال حدثنا ابن يمان قال لنا شيخ قال حدثنا ابن ما شاء الله ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخذني الجنه الا ولا مقر من النار لو اسابي یعنی هغه زه به ته خې چې د شکریا ادا کی ولا يقول النار احد الا هو مقر من الجنه لو احسن يكون عليه حسره من قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال قلت يا رسول الله من اصاب الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال لقد ظننت يا ابا هريره قد مر هذا في اوائل الكتاب هذا الحديث اول من كلم لما رايت من حرصك على الحديث حرصك على الحديث چې تقدیر حریص ما ذکر استا ذکر وکړه اصاب الناس بشفاعتك يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه بقرات لا طرف د نفسنا جنتی ده وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا رجل يخرج من النار خبا فيقول الله له اذهب فادخل الجنه فياتي فيخيل اليه انها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ فيقول اذا فادخل الجنه فياتي فيخيل اليه انها فيخيل اليه نو دا جنت ورته په خیال کې راشي چې نامل ده خو جنت ډک ده فيقول يا ربي وجدتها ملأ فيقول لك اذا فادخل الجنه ها فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل 10 أمثال الدنيا فيقول تصغر مني وای به تصغر مني خو ته ما سره زوسنګ ټوکه مانو کوم زبرداسته دی بو یې الله ته ما سره غت لګي اځي وې کنه اځي ګوره الله به دی وخت ورته خالي الله اکبر او نبی له سلام خاندل نو دا خو به زکه وی کنه چې خدای پاک زو د دوزخ نه وکړو ته ماته دنیا او ما فيها لس چندا نو ته ما سره غپ لګای کی مال جنت کې کوټه نه لري باندې راځه سره یو ونی نو زما گزاره کی ورته کړه اذا سړیا دنیا او د لس چند دی او چې څومره غزه باندې باندې کاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدرنا وجدوا كان يقول ذاك ادنى اهل الجنه منزله النبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس انه قال النبي صلى الله عليه وسلم نفعت ابا طالب شيء آیتا پیدا ابو طالب تور کړی دا نو جواب یې سره او کم پوس منګاوي چې کا یکون فی زحزاح من النار جی باب الصراط جسر جهنم الصراط جسر جهنم یا جسر جهنم دا پولی صراط چې کوم دی نو دا سره چې خوده شوی دی په دوزخ باندې چې خوده شوی دی په دوزخ او دې ته پولی صراط وای او دا جنت او د جهنم په منځ کې دی او دا یقیني دی او څنګه بعض خلک دا پولی صراط نشته دی پولی صراط یقیني دی امام بخاری په باب راوړی دی او په مسلم کې 103 صفحه د جلد اول تا خیال دی ورته چای کوم دا روایت را روان دي چې دا باقاعده یو پل دی او ډیر زیات تیر دی دا 103 صفحه تر روانه وا بالکل چې دا کرغه خلاصي کی کنه زما قجیره ان تو ګور ورته قال ابو سعید الخدری بلغنی ما دا خبر رسیدل دی
ان الجسر ادق من الشعرة واحد من السيف. دا جسر د جهنم چې دی ادق من الشعرة دا وختن نری دی واحد من السيف اد تورن تیر دی. زها 103 قال ابن سليمان يزيد قال ابن سعيد وعطاء بن يزيد ان ابا هريره رضي الله عنه اخبرنا تعالى حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال ابن مامر عن الزهري عن عطاء بن يزيد ليس عن ابي هريره رضي الله عنه قال الناس يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامه قال هل تظهرون في الشمس ليس دون طعام قال لا يا رسول الله قال تظهرون في القمر ليس البدر ليس دون طعام قال لا يا رسول الله قال انكم ترون يوم القيامه كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد الشمس فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد التواعيد وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله في غير سورة التي يعرفون. دا حدیث مکه تیر شوی ده خام منډه کا شابه ها. هذا مكان حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفنا فيأتيهم الله في سورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعون ويضربوا جاسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول ما يجيز زو اول اغیم چې د پولا پورې کېګم ها. کلالی به کونډي پشان دا غنو د سادان امر ایتم شوک سادان از سادان غنی مولیدلی دي. غیر انها چلو فتخطف الناس یعنی را اوچت بکی دا کنده خلق را بی اعمال په سبب د اعمالو منهم الموبق بعملی و منهم المخردل. بعض باغی چې غرق کړي شي په اعمالو سره بعض باغی او بغ ورزول شي او را بخ کړي شي. ثم ينجو حتى اذا فرغ الله من القضاء بين عباده واراد ان يخرج من النار من اراد ان يخرجه الله اراده کی چې او باسي د دوزخ نه هغه چالره چې اراده د په وخت کولو دی قربان دي ساتل. اشهد ان لا اله الا الله وامر الملائكه ان يخرجوهم فيركون بعلامه اثر السجود وحرم الله على النار ان تاكل من بني ادم اثر السجود فيخرجونهم. یعنی الله حرام کړی دي د انسان آثار سجود ختمول دا تندې وستا دغه چې پړق وای قجیره ها. فيخرجونهم قدیم تایشو چې تورشی وي کنه زموږ د ازاري کې د دې خستت کې غمال زیاتی کینا شکرې وځه ست کې وته وي ها فينبتون نبات الهبة في حميد السيل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد خشبني ريحها وأحرقني زكاؤها فأسرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيت أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره لا أسألك غيره لك ما حديث سرشيد إجمال جنت سنيزيك وبيادات الناس ثم يقول بعد ذلك يا رب قادمني إلى باب الجنة فيقول أليس قدمت على أن لا تسألني غيره وإنك يا ابن آدم ما عذرك فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي الله من عهود ومواثيق إلا يسأل غيره فيقرب إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول يا رب أدخل الجنة فيقول وليس قدمت أن لا تسألني غيره وإنك يا ابن آدم ما عذرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقي فلا يزال حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا اوس غواړه صغواري بنگلي غواړه خزي غواړه غلامان غواړه داسې کنه. فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى ثم ينقطع ثم تنقطع به الاماني فيقول له بیا به الله ول زمره صور کی چې ارماندونه به ټول ختم شي. هذا لك مثل معه قال ابو ذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا قال ابو سعيد الخدري جالس مع ابي هريره لا يغير عليه شيء من حديثه حتى انتهى الى قوله هذا لك ومثل معه. قال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة امثال. قال ابو هريره حفظت مثله معه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوض باب قول الله